چې لا یجمعنکم الی یوم القیامه یو لوی ورځ ده چې هغې ته د قیامت ورځ وایي هغې ته به تاسو جمع کوم چې د دې بندګۍ ثواب دله درکړم او که زما بندګي م نه کړې چې بیا د هغې سزا دله درکړم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندګي ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې چې تاسو را جمع کړم ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای به دا مخلوق دا پاسوي د قبرونو نه دا به الله را جمدي کوي دا الله ته څه ګرانه خبره نه ده الله وایي چې زه کوم کار کول غواړم او صرف کن ویم نو هم کېږي کن معنا شا انما نقول له کن چې مونږ ورته ده ووایو چې شا فیکون نو شي به الله نه ستړي کېږي په یو کار او نه چاته حاجت لري نه ګیلکار ته نه مصري ته نه نقشې والا ته نه انجینیر ته چاته الله محتاج نه دی دا ټول الله ته په خپله محتاج دی نو الله دلته ډېر خشته دلیل وایي وایي زه به هم د قیامت ورځې ته را جمع کوم وایي ومن اصدق من الله حدیثا الله وایي دا زما خبره ده او زما نه رښتونې ذات بل نشته نو چې زه خبره وکړم هغه رښتیا ده رونو دغه ورځ ته چې دا ټول مخلوق الله را یوځای کړي دا ټول به د قبرونو نه بربند پاسي لومبې جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربند کړی و د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وایي نو هغه له به جامې ورکړي اول من لومبې هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستلی شي هغه به ابراهیم علیه السلام او دا خلق چې د قبرونو نه پاسي دا به خپې بلې خپې وایي او ټول به ناسونت وي کما بدأناکم الله وایي چې څنګه مې پیدا کړی وی په هغه شکل به ټول د قبرونو نه پاسي وروستو به خدای قدرتي ته ور برابر کړي جامې به م وله ورکړي پروردګار او د سنتونو دا سسټم به م وله الله قدرتي برابر کړي چې ټول په دې میدان کې ودرئ نو هر یو نه به درې تپوسونه کېږي یو تپوس به ردي کېږي چې عن عمره فيما افناه عمر دې څه کې تیر او یو حدیث کې عن شبابه راغلی دی خصوصا د ځوانۍ تپوس پم پکې کېږي د عمر بم کېږي او په عمر کې د ځوانۍ ځکه ځوانۍ کې انسان ته څه تکلیف رکاوټ نه چې عبادت دی ولې نه کوي د عبادت هېڅ رکاوټ ورته نه او د عمر تپوس به کېږي او زمونږ خلکو عمر بې ځایه تیر کړ د عمر نه مونږ فایده وانغشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث دی د جلد ثانی چې ګورې مهرباني وکړې خذ من صحتک لمرضک چې جوړې نو عمل وکړه چې بیمار شي ګورې نه شي کولی بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي بیا په ولاړه مونږ نه شي کولی بیا په ناسته نشي کولی بیا اودس نشي کولی بیا حج نشي کولی بیا عمره نشي کولی بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشي کولی دا ټول ثوابونه دي د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې او یو حدیث کې راځي دا په ترمذي شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خو هغسې بنده نشي کولی هم هغسې هغه عمل ولې لیکلی کېږي اور الله څونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ او نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې هېڅ په دلې نه لیکلی کېږي که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې نو چې په کلي کې د سم نفلونو تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي
نو چې مریض شوی ګوره بیا عمل نشي کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله غولی کی او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلی وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار غولی کی نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه بیا به څه کوې ورسره زمونږ نه عمر لاړ برباد شو ځواني مو تباه شوه هېڅ نیک عمل مونږ په ځوانۍ کې ونه کړ ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه ټول وخت په موبایل او په نټ کې تېر شو ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن مونږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی نن دې څلېرویشتو ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو څونه وخت مې خیرت له ورکو دا لږ سوچ وکئ تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مالنا من این اکتسبه او فی منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج دې په څه کې کوو مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی قسم په خدای را دې مال حساب کتاب به را سره کېږي 1 روپۍ حرام چې دې کړي 1 روپۍ حرام او دا دې ګټلي نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای له ترې خلاص کړي زمون خلق خزر داوی توبه و باسا گوری پردی مال پا توبه نبخلی کیگی پردی مال پا توبه نبخلی کیگی بیا در تویم پردی مال پا توبه نبخلی کیگی رسول اللہ مبارک فرمائی وی مہربانیو کے کدا چا حق در باندې پوری دلت انتظام خپل برابر کے کا خیرت تلاڑے نا التمال شتا و نا درہم شتا او چی تا باندې چا حق پوری دے اخیرت کی بس کیگی دا اغی برابر با نیکی تانا خدای علی غلب ورکی نیکی با تانا کمی غلب ورکی او کستا نیکی اخلاص شوی نو دا اغا سڑی که دا چا در باندې حق دے دا اغا گناہونا با اللہ را لی استا پا دے سٹ پہ بار کئی حضور پاکی اوزل تا پوسو کو وی مفلس پی جانے فقیر غریب وی او دا اللہ رسول وی چاہتا وی وی چی پیسے وسرنی درہم دینار وی دا خو مفلس نہ دے دنیا کی خو چا سر پیسہ دی او بگٹی رشتہ دار بے مرشی دا غنب والا پیسہ راشی سوک بزکات خیرات کے والا ورکی لیکن مفلس اغا دے کہ دا ڈیرے نیکے پا دنیا کی کڑی خو خلقو سیر ظلمون کڑی او زیادتی کڑی دا بدن او دا مال نو چی قیامت پر اللہ تا ادرے گی نو دا نیکی والتا روانی شی چی پچے ظلم کڑی دے دا غی برابر نیکی بتے سڑی لزی دا چی مال والے دے دا غی برابر نیکی بتے غی لزی او کردی نیکی ختم شوے نو دا غی خلقو گناہون با پیرابار کی زمانون ریرا سخت روز دا گورے و خام خارات لو والا حرام یواز دی تنوی چی دا چانا غلاو کے حرام دی تنوی چی دا چانا ڈاکاو کے حرام یواز دی تنوی چی دا چا پولا پٹے گیر کے حرام یواز دی تنوی چی دا چا شوتل غلا کے دا پردے و بچ زمیدار دا یو بل گیری دام حرام دا دا بالکل حرام دا او دا چی 2 نمبر شیخر سے دا 1 نمبر پا قیمت قسم دے دام حرام دا او چې دا ټګې کار کې دم حرام ده واړه په غټو بدله څخه په خو بدله دا ټوله حرام ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او 2 نمبر شي خرڅي او 1 نمبر په نومې خرڅي د چین مالی او د جاپان په نومې خرڅي دا ګناه ده دا حرام دي دا دی با تپوس کی گی دا قیامت پرد او بیا دا دی با ہم تپوس کی گی چی مال دے کم زی خرچ کا حلالو کی دے خرچ کا حرامو کی دے خرچ کا دا تپوس پا کی گی مونگ سمرا مالونا پا حرامو کی لگیا دی سوک پہ دمتوب کئی سوک پہ گناہ کئی دا چاچی دا زوی وادی نو دا دنیا پا شرابونو کبابونو پا ڈولا و سرنا بانے پیسے تباہ کی او فضل اسرافون کئی تبذیرات کئی مال پس کے خرچ کا پنیکے کے خرچ کا پجومات کے خرچ کا صدقہ پیو کا زکاة ور کا
کندو لورکا یتیمانانو لمسکینانو لورکا جماعت لورکا مدرسے لورکا پا گوان کی دی کم غریب دی یا پرشتہ کی غریبانان دی اغیل مال ورکا نو دا تپوس بدویم کئی او دریم بس تپوس کئی دا علم او دا پوئے کہ پا دی علم او پوئے تاسون عمل کرے دی دا مولانا بڑیر تپوس کئی دا غا علم زیاد تی پوئے زیاد دا مولانا با دا تپوس ہم کئی چی خلقو تا دی دینی مسئلے کولے پا خپل دی پہ عمل کرے و کدے پہ نو کرے دا تپوس ہم کئی دا غنا با زیاد تپوسو نہ کئی تا تا خو ارس معلومو تا خو خلقو تبا نیکی نیکی خولا نو تا بیا ولی نیک عمل نہ دے کردی تا پاگی عمل ولی نہ دے کردی او دا سمرا چے عوام دی ردین بم پوری تکیگی دا یوازی دا مولا خبر نہ دا چولو تا پتا چے منز فرض دے نو تا تا پتا ونو ولی دے نہ دے کردی تا تا خو پتا وچے زکاة فرض دے ولی دے نہ دے ور کردی تا تا خو پتا وچے روجہ فرض دا ولی دے نہ دنی ولی تا تا خو پتا دا چی خواہ کی مسکین او غریبو او اوگیو ولی دی وسر تعاون ندے کردی تا تا خو پتا وچی دا حلال دی و دا حرام دی دان دی ولی ندے ساتلی تا تا خو پتا وچی پردو خدو تکتل گناہ دا او جنہ تا بوئی تا تا خو پتا وچی پردو سلو تکتل دا گناہ پنیت گناہ دا ولی دا سکڑی دی تا تا خو پتا وچی موبیل کی دا گندو نکتل گناہ دا ولی دی ورطا کتل بیا دے التتب جواب نی بیا بسکے وسرا رسول اللہ مبارک فرمائی وی الا تزول قدم وی بنی آدم قدم با ربنا وی تر سوچتے اللہ دا دے دریو خبرو تپوسو کی او تپوس اللہ با کئی اللہ تپوس دیر گران کار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتپوسو کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہیت تا دی خلق طویلیو کہ زما و زما دا مور عبادتو کے منگتا خدایانو آئے عیسیٰ اللہ تا پتہ رچدا دندی ویلے خو پا دی عیسائیانو حجت قائم آئی ذکر عیسائیانو دا منگتا عیسیٰ علیہ السلام ویلے چی پاگی حجت قائم کی نو چکل دا عیسیٰ علیہ السلام نے دا تپوس اوکی دمارونو نو عیسیٰ علیہ السلام باندے با دمرا زور راشی دمرا زور چی دا ہر ویختن تفسیر سواوی لکلی دی یو روایت روڑی دی چی دا ہر ویختن بے دا خوالی پزے دا ہر ویختن دا خوالی پزے با وین رو دی تپوس دا اللہ دی دا بندن دی اب وہ تپر پیدو ہوئی ما قلت لهم الا اللہ ما اغوین لی چی تا کم حکم کرے دا ویلی شم کہ دا میں عبادتو کے و دا ما دا مور عبادتو کے نو اللہ با پخپل تپوس کئی دا قیامت پا دے میدان کی بانی با خلق وی دروغ بدیر وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ زمونگ دے قسمی گوارے مونگ شرک نہ دے کرے گناہگار بوئی اللہ زمونگ دے قسمی مونگ گناہ نہ دے کرے التا پٹولے نشے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جب بندشی او لاسو نخپی بگوئی شورو او پا کم ازمکا چی دے گناہ کرے دا ازمکا با خدای پاک حاضر ہے آسان کار نہ سلور شپیلے بوالی کی گی سلور یو شپیلے چیوالی شی نو دا ارس بدلی ولی شی قیامت پراش دا اسمان با ٹکلی ٹکلی شی دا غرون بلکا دا مالوچو والوزی ختم بشی دا نور اس پومے دا ارس با ٹکلی ٹکلی بشی او دا خلق بطول ملشی ختم بیا اللہ تا پتر ارس و نمودہ چر لگی اختلاف پکشتا بیا با دوی مشپیلے والی شی اسرافیل علیہ السلام با دوی مشپیلے ہوئی چی دوی مشپیلے ہوئی دا خلق با قیام ینظرون نیغ با ادرے گی ٹول با جمدی شی کسو ارکلا مردے جمدی بشی نو بیا با میدان تا دی حساب کتاب محشر چے و توغی ترا جمش نو دری مشپیلے با بیوالی شی دا دری مشپیلے دا دی خبر نخدا کہ اس اللہ بخپل شان سر تجلی کئی او حساب کتاب شروع کی گی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ درے مشپیلے ہم دیر سخت دا خلق وی چی حساب شروع کی گی فیضا ہم طول خلق بیسعقون بے ہوش پریوزی پیغمبران بم بے ہوش پریوزی نو رب نبی علیہ السلام فرمائی دا طولو نمخ کی بز سر روچت کما نو چی سر روچت کما فیضا انا بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بوی نما
دا الله دا عرش شپه به نیولي او جالی با دا الله دا عرش شپه به نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زمانه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوهي دور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی درېیمې شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته دي منافقین به ټول دوزخ ته دي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي اب ټول جنت ته دي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي اب هم دوزخ ته دي سموده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي